چې کچری دا موبایل تفخر او تکبر او فخر د پر استعمال شي دا هم ناجایز دی. موبایل دې د پر استعمالول خو اعلی موبایل استعمالول یا د اپل یا د سامسنګ یا د بلې کمپنۍ والا چې هغه ډیر زیات قیمتي وي او خلکو ته ښیي چې دا 2.5 لکه 3 لکه 15 لکه قیمتي دی. چې کله تا د 100,000 موبایل سره کار کیږي نه 3.5 لکو او 2.5 لکو او د 15 لکو موبایل ته څه ضرورت دی؟ ځان به خبره تاسو پوهیږئ. بیا که واده خو ضرورت درجه کې ټیک تی گنجائش شته دی، خو دې باندې فخر او تکبر کول، هر ځای کې ریستل، هر ځای کې لاس کې نیول اور هر چا په مخ کې موبایل کې ځان مصروف ساتل چې زه ډېر اهم شخصیت یم او چا سره لاګیم، دا هم ناجایز دي. دا د فخر او د تکبر او د غرور یو علامت دی. اور کم سړی چې غرور او تکبر کې الله ډېر زر تبه کوي. الله په فرمایي دا فخر کول، تکبر، غرور کول دا زما صدر دی. ولې چې زه هر څه نه پوره یم، ما کې څه ضعف نشته، ما کې کمزورتیا نشته، ما کې کمی نشته، ما کې نقصان نشته. او چې مخلوق کې څوک کوي هغه مطلب دا دی چې هغه ما سره دې صدر کې پټېدل غواړي، هغه زه بیا هلاک کړم. نه که چېرې د ستا موبایل د غرور او تکبر په نیت باندې اخیستل دي، استعمال دي، دا هم حرام او ناروا او ناجایز دي. اور حج مجلس کې ریستل، خلکو ته ښودل، ځان اسبې سره مصروف ساتل، دا هم شرعاً جایز نه دي. شریعت درته دا وایي چې څومره ضرورت دې دایرې کې دننه استعمالوه.